الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ده القواعد الأصولية ده درسنا إن شاء الله تعالى دريم درس ده. أولني قاعدة چې مصنف راوړې ده هغه دا ده چې تعریف الحكم الشرعي. د حکم شرعي درته تعریف کوي. حکم په لغت کې چاته ویل کېږي؟ حکم په لغت کې قضا ته ویل کېږي. قضا ته چې دې کنه لکه عرب قاضي ته حاکم وي. قاضي ته څه ویل لکه حاکم وي. کوشش کنه او حکم په لغت کې منع ته هم ویل کېږي. منع ته کوشش حکم په لغت کې چاته ویل کېږي لکه منع ته هم ویل کېږي. دا حکم هغه لغوي معنی دی. تا ته چې مصنف کوم حکم یادوي نو هغه حکم دغه دی شرعي یادوي. حکم شرعي احکام بیا نور قسمونه دي. تاسو ته پته شته یو حکم لغوي طریقې سره، یو حکم عرفي وي، پوه شئ کنه، یو حکم شرعي وي. دا اقسام جوړ کړي دي. دا به ان شاء الله تعالی شیخ حسین په کتاب کې الاصول من علم الاصول کې به ووایي چې حکم چاته ویل کېږي. نو حکم په لغت کې قضا ته ویل کېږي او منع ته ویل کېږي. په اصطلاح کې حکم چاته ویل کېږي؟ وهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. دا حکم شرعي دی ته ویل کېږي چې دا خطاب الشارع دی. هغه شارع نو مراد څوک دی؟ الله رب العالمین دی. تا یو خبره یاد کړه چې شارع لفظ چې کوم دی د اطلاق په الله رب العالمین باندې په طور اسم نه کېږي. په طور د اسماء د رب العالمین کې شارع لفظ پکې نشته دی. نو دی وجه نه دینه دعا غوښتل یا دی باندې استغاثه کول دا صحیح نه دي. پوه شئ کنه لکه ته وایې چې یا شارع ما دا کار وکړه، نو دا صحیح نه ده. ځکه چې دعا او د په طور د اسم استعمالولو کې شرط دا دی چې هغه به الله رب العالمین دپاره قرآن او سنت کې ثابت وي. پوه شئ کنه نو شارع د الله رب العالمین د اسماؤونه نه دی. ها من باب الاخبار ته ویلی شي الله رب العالمین شرع جوړونکی دی. دا ته من باب الاخبار ویلی شي. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. خطاب د شارع دی المتعلق چې متعلق شوی دی په فعل د مکلفینو سره، په افعال المکلف او یا بفعل المکلف. دا تعریفاتو کې داسې تنقیحات دي خلک کوي. ګوره بعضې خلک دا وایي چې افعال المکلفین صحیح نه دی ځکه چې افعال خو جمع ده. نو خطاب د شارع به هغه شي چې هغه ډېرو دغه سره تعلق ساتي، ډېرو افعالو سره تعلق ساتي. نو وایي دا صحیح نه ده. تعریف داسې پکار فعل مکلف لکه مسلم الثبوت کې کړی. دا تعریفاتو کې دومره تنقیحات پکار نه. تعریف فقط هغه تصور ذهني دپاره ستا دغې دپاره یو شی معلومولو دپاره یو وسیله ده. نور داسې که تحقیقات یې کوي نو بیا خو هېڅ تعریف صحیح نه دی. پوه شئ که نه. بیا افعال المکلفین په افعالو د مکلفینو سره تعلق ساتي. کتاب د الله رب العالمین کې ټول هغه احکامات راغلي چې هغه قرآن او حدیث کې موجود دي. هغه ټول احکامات څه شي شو؟ هغه دغه دی، هغه په دې کې داخل شو. ټول احکامات، ټول خطابات الله رب العالمین شامل شو. صحیح ده که نه؟ خو المتعلق بافعال المکلفین هغه خطابات چې هغه افعال د مکلفینو سره تعلق ساتي. د افعال مکلفین کې ځکه ولګو چې دې سره هغه قصص، هغه فضایل هغه خارج. صحیح ده که نه؟ لکه مثال الله رب العالمین اخبار ورکړی دی په قرآن کې چې بني اسرائیلو داسې کار کړی. اوس ته خو خطاب د شارع دی خو دا فعل د مکلف سره تعلق ساتي نه ساتي. دا خو بني اسرائیل یو قصه آدم علیه السلام قصه په قرآن کې راغلی ده. دا خو فعل د مکلف سره تعلق نه ساتي. پوه شئ که نه؟ نو دا هغه احکامات چې هغه فعل د مکلف سره تعلق ساتي هغې ته خطاب ویل حکم ویل کېږي. على جهة الاقتضاء د جهت د اقتضا نه، یعنې یا په هغې کې طلب وي او التخیر، یا په هغې کې تخیر وي، اختیار وي ستا، او یا او الوضع، یا په هغې کې وضع وي. وضع اقتضا خو طلب ته ویل کېږي، یعنې طلب الفعل یا طلب الترک. پوه شئ که نه چې دا کار کوه یا مه کوه. پوه شئ که نه؟ یا په هغې کې تخیر وي چې کې او که نه کې. څه شی ده لکه کې او که نه کې لکه مباح شو. صحیح ده که نه؟ او الوضع یا په هغې کې وضع وي. وضع یعنې هغه شی الله رب العالمین یو علامه ګرځولې د بل دپاره، یو نښه یې ګرځولې دي. صحیح ده که نه؟ لکه یو شی د بل چا دپاره سبب جوړ شي. صحیح ده که نه؟ لکه دخول د وقت. اوس الله رب العالمین حکم کړی دی چې مازدیګر مانځه ته کله چې زوال وشو نو مازدیګر ماسپښین لمونځ کوئ.
اوس زوال دا څه شی دی؟ حکم وضعي دی. دا حکم وضعي ولې دی؟ ځکه چې دا یو علامه ده د چا لپاره؟ د مانځه لپاره. پوه شئ که نه؟ دغه شانتي دغه کول څه نوم دی؟ دا رمضان راتله، رمضان چې راشي دا هم خطاب د شارع دی. صحیح دی که نه؟ چې واتیمو الصیام دغه رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو الله رب العالمین میاشت رمضان کې قرآن نازل کړی دی او په دې میاشت کې صومو لرؤیته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د روژه ونیسئ کله چې تاسو میاشت وینئ. اوس روژه لیدل دا خو مقصود نه دی کله، مقصود په دې سره څه شی دی؟ روژه نیول دی. صحیح دی که؟ رمضان لیدل دا مقصود نه دی، دا یو سبب شو رمضان د هغې لپاره روژه. دغه شانتې دا کوم احکامات چې دي دغه شرطونو سره متعلق دي، د سببونو سره متعلق دي، موانع سره متعلق دي، دغه شانتې دغه سره نورو دغه سره چې ادا او قضا سره متعلق دي. دا احکامات چې کوم دي دا احکام وضعیه دي. ته به دې باندې اوس نه پوهېږې، ته به وروسته پوه شې انشاءالله تعالی. لږ تفصیل وشي که نه ته به بیا پوه شې چې احکام وضعیه چاته ویل کېږي. القواعد الاصوليه، قواعد اصوليه اولنې قاعده څه شي ده؟ ان الحكم الا لله. دا قاعده ګور د قواعدو کې دا د کې مختلف تعبیرات کېږي. صحیح ده که نه؟ بعض خلک قاعده ذکر کوي په طریقه د دغه په طریقه د حصر، لکه داسې شي نو داسې لکه داسې تقسیم او صبر او تقسیم کوي په قاعده کې. بعض خلک قاعده ذکر کوي په یو ځان هغه مشهور تعبیر باندې، یو عام تعبیر باندې. بعض خلک قاعده ذکر کوي خو په شرعي تعبیر باندې. پوه شئ که نه؟ لکه دا اوس ان الحکم الا لله او لا حاکم الا الله، دواړه یو معنا ده. خو ان الحکم الا لله څه شی دی؟ تعبیر شرعي دی. قانون دا دی چې تعبیر شرعي چې کوم دی هغه ډېر مفید دي په نسبت د عام تعبیر نه. پوه شئ که نه؟ دا ولې؟ ځکه چې په تعبیر شرعي کې هم تعبیر هم دلیل ورسره، هم څه شي؟ هم تعبیر هم دلیل. اوس ان الحکم الا لله دا قرآن آیت دی که نه؟ دا بیانې تعبیر هم دی او دا بیانې دلیل هم دی. دا قاعده بیانې تعبیر او دلیل هم دی. لکه خلک وایي دغه دی څه نوم دی؟ انما الاعمال بالنیات. دا قاعده ده. حالانکه عام تعبیر خلک څنګه کوي؟ وایي چې الامور بمقاصدها. دا یو تعبیر دی، الامور بمقاصدها او انما الاعمال بالنیات. دواړه یو شی دی، معنا یوه ده. صحیح دی؟ خو لیکن کم تعبیر غوره دی؟ انما الاعمال بالنیات غوره دی. لکه انما الاعمال بالنیات حدیث دی. پوه شئ که نه؟ او حدیث په دې کې دلیل هم دی او دې کې څه شی دی؟ لکه قاعده هم ذکر ده. دواړه شیزونه دو فایدې په دې کې شته. صحیح ده؟ او الفاظ شرعیه کې ډېر دغه په نسبت د نورو دغه په نسبت د عام تعبیراتو. پوه شئ که نه؟ نو حاکم څوک دی؟ هغه الله رب العالمین دی. ان الحکم الا لله. ښه دې باندې خو دغه تقریبا اتفاقي مسله ده چې حاکم چې کوم دی هغه الله رب العالمین دی. او قرآن آیتونه دې باندې ډېر شي دلایل دي. ته قرآن کې کتلی شي الله رب العالمین ان الحکم الا لله له الحکم، او دغه شانتي دغه ډور آیتونو کې قرآن کې راغلي دي حکم باره کې. نو حاکم الله رب العالمین دی. دې قاعدې فایده څه شي ده؟ فایده دا ده چې حاکم الله رب العالمین دی. نو عقل دغه شانتي په دغه باندې، عقل باندې، په مشورو باندې، په دغه باندې ته احکامات نشي بنا کولی، حکم نشي کولی. عقل په یو شي باندې حکم نشي کولی. د حل او د حرمت حکم ګورې. پوه شئ که دا عقل نشي کولی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. دا څه ده؟ چې هغه وایي چې په تحلیل او تحریم دا عقلي نه دي. مطلب نه عقل د دې ادراک دغه نشي کولی، دا حکم نشي کولی چې دا شی دغه شو، دا شی حلال شو، دا شی حرام شو. داسې عقل نشي کولی. ها عقل ادراک دا هغو کولی شي. ادراک صحیح ده که نه؟ دا شی حلال دی، ولې حلال دی؟ دا ادراک عقل کولی. خو عقل حاکم نشي جوړېدلی. نو ان الحکم الا لله دا اولنۍ قاعده ده. دویم هغه بله قاعده، الاحکام الشرعیه تفتقر في ثبوتها الى الادله الصحيحه الصريحه. وایي چې احکام شرعیه چې کوم دي دا محتاج دي چاته؟
فی ثبوت په ثبوت کې ادله صحیحه او صریحه ده پوه شو کنه لکه هر حکم شرعي چې کوم دی هغه دلیل ته محتاج دی هر حکم شرعي څه ته محتاج دی دلیل ته محتاج دی داسې بنوي چې لکه دا دلیل نشته خو دا ضرورت دی د معاشري ضرورت دلیل نشته خو دا زما عقل دی چې دا شی ښایسته دی دا کار کول غواړي دلیل نشته خو زموږ معاشره کې خلک کوي صحیح ده که نه دلیل نشته خو زموږ مذهب کې شته دلیل نشته خو زموږ مشر یې کوي پوه شو که نه نو دا خبرې به نه کوي ولې ځکه چې احکام شرعیه هغه دلایلو ته محتاج دي قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین الله رب العالمین دلیل راوړي تاسو صحیح ده که نه او ځکه ولا تقف ما ليس لك به علم تاسو په هغه خبره مزه کوم خبره کې تاسو ته علم نه یعنی دلیل تاسو ته معلوم نه هر حکم هر عمل هغه دلیل شرعي ته محتاج دی بلکې کم شی چې ته شریعت غړې او دلیل پکې نه نو دا بدعت دی من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فن دا کم شی چې تا ځان نوېست په دې حکم کې په دې دین کې او ته دین غړې ګوره دین غړې نو هغه لپاره بدلیل پیدا کې پوښ مونږ ډیر عمر انتظامی هغه لپاره دلیل نه څه دې کنه ځکه چې هغه مونږ دین نه غړو اوس ته مدرسو کې یو کال تیرول یا مثال کے طور پر یو کال درجه بدلول دا امور انتظامیه دي دا خو شرعي حکم خو نه دی مونږ حکم شرعي خو دې ته نه وایو صحیح ده که نه او دلته مصنف څه ویلي احکام شرعیه یاد کړي څه یاد کړي هلکه احکام شرعیه ثبوت ته محتاج دي انتظامی امور ګوره شرعي دلیل ته نه محتاج دا باندې به مناظرې نه کوي چې هلکه چا به ته مدرسه کې داسې تا چې کوم تنظیم سازي کړې ده په مدرسه کې دا دې ناظم مقرر کړی دا ولې مقرر په دې باندې څه دلیل دی داسې به نه وي صحیح دی که نه نو دا امور انتظامیه دي دغه شان دي هر هغه شی چې ته په دین کې نه دین نه ګڼې او کې لکه خلک سپیکر کې اذان کول شو دا اوس خلک دین نه ګڼي ځکه چې اذان دپاره هېڅ یو فقیه دا شرط نه لګو چې دا په سپیکر کې نو دومره فضیلت دی او که سپیکر نه فضیلت نشته تا چېرته اورېدلی مونږ خو نه دی اورېدلی پوه شوې که نه یا دغه شانتې دغه سم دی محراب په جومات کې جوړول پوه شوې د دې څه حکم لري محراب په جومات کې جوړول دا یو انتظامي امر دی انتظامي امر دا دې باندې سړي ته قبله بهر نه چې څوک راشي هغې ته دغه کړي که څوک محراب ته حکم شرعي د شرعي حکم امر ورکوي چې دا یو شرعي کار دی او جومات کې چې محراب نه وي نو هغه بس جومات یو مثال طور پر داسې خبرې چې کوي یا دا یو دین یو حصه ګڼي دا خو بدعت دی بیا صحیح دی که نه دغه شانتې په لباس کې والا په معاملاتو کې والا په عام مباحاتو کې والا اوس یو سړی کرکټ کوي یا بل څه لوبه کوي الاصل في الاشياء الحل والاباحه صحیح دی که نه هغه دا دین نه ګڼي پوه شو که نه کرکټ څوک دین نه ګڼي دا بل لوبې څوک دین نه ها که څوک وایي چې دا دین دی دا د دین حصه ده په دې باندې ثواب میلاویږي موږ وایو چې دلیل شرعي مد دلیل پوه شو که نو احکام شرعیه چې کوم دی هغه محتاج دی چا ته لکه دلایل صریحه او صحیحه ته پوه شو که صریحه دا مطلب چې محتمل نه وي هغه دلیل صحیح دی که نه محتمل نه وي داسې صریحه نه مطلب کوم چې دلالت نص دی او ظاهر دی هغه نه یادوي چې هغې په مقابله کې نه که نه نو دغه ټول صریح دلیل دی من وجهین صحیح دی که نه دا ټول دلایل چې کوم دی هغه صریح دی پوه شو یو شی په نص باندې ثابت شو په اشارت النص کې ثابت شو په دلالت النص په اقتضاء النص کې ثابت شو نو دا ټول دلیل صریح دی ځکه چې قرآن او سنت نه ثابت دی که نه دا مطلب او اجماع سره ثابت دی او دغه شان نور شیزونو سره چې کوم شی ثابت شي دې نه علاوه او په عقل سره یا مثال په رای سره دا هغه شیزونه بشریت نه هغه به حکم شرعي منئ بس جزاکم الله خیر واحسن الجزاء سبب ان شاء الله مخکې وایي